أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمندو مسلمانانو، قرآن کریم فرقان حمید یو آیات مبارکه او د نبی علیہ السلام مبارک یو حدیث مبارک دې بنده عاجز فقیر ستاسو د وړاندې تلاوت کړو. چې تاسو هم د هغې د اورېدلو شرف حاصل کو. قرآن کریم فرقان حمید زمونږ او ستاسو د ښکلي پیغمبر په باره کې فرمایي چې بېشکه ته خلق عظیم د اخلاقو یوه لویه نمونه یي. او دغه ښکلی پیغمبر موږ تاسو ته فرمایي چې د مسلمان په مسلمان باندې 5 حقونه دي. رد السلام، چې کله در باندې مسلمان سلام واچي نو ته وله په جواب کې ښکلی جواب ورکوه، یعنې د هغه د سلام ښکلی جواب ورکوه. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. وعیادة المریض، او د ناجوړ او د بیمار پوښتنه کول. او زمونږ ستاسو نننی عنوان هم دا دی: و اتباع الجنائز، چې مسلمان رور دې مړ شي جنازې له ورشه، قبر له ورشه. و اجابة الدعوه، او د مسلمان رور دعوت قبلول، جایز دعوت. وتشمیت العاطس، او مسلمان رور چې دی کله پرنجې وکي انټوش کې هغه ووایي الحمدلله، ته ورته وایه یرحمک الله، الله دې په تا رحم وکړي. د بیمار پوښتنه کول دا یو لوی سعادت دی. نبی علیه السلام مبارک به د بیمار پوښتنه کوله.
او فرمایي چې کله سړی د بیمار پوښتنې د سهار ورشي، حدیث شریف دی نو تر ماښامه پورې 80,000 فرشتې د ده دپاره بخښنه او استغفار کوي د الله تعالی نه. څومره لوی ثواب دی، څومره لوی شرف دی د مسلمان دپاره. او چې ماښام ورشي د یو مریض پوښتنې له تر سهاره پورې 80,000 ملایک د مسلمان دپاره استغفار او بخښنه کوي. او فرمایي چې الله ابواللیث سمرقندي یو روایت را نقل کوي چې د قیامت په ورځ به د الله تعالی د خپل بنده نه تپوس کوي چې ای بنده، زه بیمار یم، پلانکې وخت کې زه بیمار شوی وم، ته زما تپوس ته نه یې راغلی. دا بنده به ورته ووایي چې یا الله ته خو رب العالمین ذات یې، ته څنګه ناجوړه کېږي او زه به ستا تپوس له راځم. الله تعالی به ورته وفرمایي چې ای بنده، په پلانکي کلي کې په پلانکي وخت کې زما یو نیک بنده ناجوړه شوی او ته یې تپوس نه یې راغلی. که ته یې تپوس له ورغلی وې نو زه به تا هلته موندلی وې، هلته به تا زما ملاقات کړی، هلته زما رحمت ورېده. نو الله تعالی په بنده باندې ډېر خفه کېږي، په خپل بنده ډېر خفه کېږي. نو معلومه شوه چې د بیمار پوښتنه کول دا یو لوی ثواب او یو لوی اجر لري. نو کله چې د بیمار پوښتنه کې طریقې دا ده چې وربش عموماً به د بیمار خواته ډېر کینې نه، شور شاغب به نه کې، ځکه بیمار مریض همیشه دپاره سکون، اطمینان، خاموشي، تنهایي خوښوي. دلته به ډېر کینې نه به ډېر شور کوي. وربشي په اسلامي طریقه خواته به یې کینې، په سر به ور لاس کېږدي، وی اوس څنګه یې؟ نو ظاهره خبره ده مسلمان خولې خو دا کلمات چې الحمدلله ښه یمه، ورته الله دې خوشحاله که، الله دې جوړ که، الله دې تاله شفا کامله عاجله مستمره درکړي. چا نه علاج کې دی به ظاهر چې پلانکي ډاکټر نه وي، ښه ډاکټر دی، ښه طبیب دی، ښکلی علاج کوي. څه غذا تا ته و چې خوره، نو ظاهره خبره ده چې پلانکي غذا ورته ښکلې غذا ده، دغه جاري وساته او د هغه حوصله افزایي وکړه. که ډېر بیمار هم یې ورته وایه ته خو تکړه یې، تا به الله تعالی ښه کړي. او پلانکي مریض څومره بیمار و، پلانکي بنده څومره بیمار و، الله تعالی جګ جوړ کړو، تا به هم الله تعالی جګ جوړ کړي، تاله به الله ډېر عمر درکړي. نو د بیمار په مزاج کې به تازګي راشي، خوشحاله به شي. او ابواللیث سمرقندي فرمایي چې الله تعالی د بیمار سره یو 2 ملائک ولګوي چې دا بیمار کله د خولې نه ښه کلمات باسي نو یو ملایکه هغه لیکي، او چې کله شکایت کې شکوه کې نو دا بله فرشته هغه کلمات لیکي. نو کله چې د مریض نه تپوس وشي نو مریض دې ورته په هر حال کې وایي چې شکر الحمدلله، په دې حالات د الله تعالی لاک شکر دی. بیا د خیر دی خپل دغه بیان کړي او عذر خپله بیماري دې وښیي، خپل هغه د زړه هغه دوک هغه دې بیان کړي. په اوله کې نه، اول دې د الله تعالی شکر حمد بیان کړي چې الله تعالی بیماري راویسي، الله تعالی به ختموي. او الله تعالی دې ماله په دې صبر راکړي، زما ګناهونه دې الله تعالی معاف کړي. کله چې دا بیمار الله تعالی حمد بیان کړي، شکر ادا کړي، دا فرښته لاړ شي سره الله تعالی د خپل علم
بیا هم تپوس کوي وایي څه یې وي؟ دا فرشته ورته وایي الله تعالی ستا شکر ادا کوو، شکوه او شکایت یې نه کوو. الله تعالی ډېر خوشحاله شي. کله چې دی ووایي چې زه خو مرم، زه خو ختم یم، زما خو تباهي وشوه، برباد شو، دا کلمات فرشته الله تعالی ته بیان کړي، الله تعالی په دې ډېر خفه شي. ابواللیث سمرقندي د هغه روایت هم را نقل کوي چې کله دا تبه بخار د انسان د بدن ته ورکوز شي، دا روح ورته وایي ته څه کې څوک یې څه له رالې، ولې دا بنده تنګې څه دپاره رالې، وځه. دا تبه ورته وایي زه د الله په حکم راغلی یم، دې بنده څه ګناهونه کړي، څه ګناهونه یې سیوا شوي، د الله تعالی په حکم زه راغلی یم چې د ګناهونه وریږي، ګناهونه یې معاف شي. دا روح ته فرمایي چې نور هم مضبوط شه، لږ زور نور هم ورکړه چې دا ګناهونه یې بلکل پاک شي. او د الله تعالی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی دا فرمایي چې کله زه خپل مؤمن مسلمان بنده تر هغې پورې نه قبض کوم دغه روح چې تر څو پورې ما د ګناهونو نه معاف کړی دی، د باندې بیماري راشي 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 د ګناهونو نه بلکل معاف شي، ګناهونه د ورجې ختم شي، بیا د الله تعالی خپل روح واخلي. نو د مسلمان دپاره بیماري هم یو د خیر ذریعه د سعادت دی، د ده پکې ګټه ده، فایده ده پکې. او چې بیمار نه وي جوړ نو هم د ده فایده ده، لکه دی به د الله تعالی عبادت په ښه طریقه وکړي، الله تعالی به راضي کړي. او چې بیمار شي د الله تعالی به شکر ادا کړي. نو دغه د بیمار تپوس کول دی. نبی علیه السلام مبارک په یو موقع باندې وفرمایل وایي نن د چا روژه ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاس چت کړو د الله رسوله زما روژه ده. نبی علیه السلام بیا وفرمایل وي چا مسکین ته نن روټۍ ورکړې، یو فقیر مالنګ ته چا لاس چت نه وکړو. بیا ابوبکر صدیق لاس اوچت کړو، وي زه راوتم جي دروازه کې یو ملنګ فقیر روټۍ غوښته، ما د خپل زوی عبدالرحمن د لاس نه روټۍ واخیسته او هغه ملنګ ته مې ورکړه. بیا نبی علیه السلام مبارک وفرمایل نن چا د بیمار تپوس کړی، چا د بیمار پوښتنه کړې د مریض. بیا ابوبکر صاحب لاس اوچت کړو د الله رسوله، زه چې راووتم نو ماته پته ولګېده، ماته معلومه شوه چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیمار دی. زه عادت له پوښتنې له ورغلم. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل وي دا خصلتونه چې په چا کې په یو ورځ باندې موجود شي دا جنتي دی. روژه نیول، مسکین د خوراک ورکول، د بیمار پوښتنه کول. په یو ورځ چې دا درې خصلتونه په چا کې موجود شي دا جنتي دی. څومره لوی سعادت دی، څومره لوی خوشنصیبي ده. مونږ او تاسو دا عملونه دا نن فراموش کړي دي، دا اعمال صالحه دا مونږ فراموش کړي دي. بیمار پوښتنه کول دا مونږ ته یو معمولي غوندې کار ښکاري. او که ورځو هم نو هغه هم د رواج په طور ورځو چې پلانکۍ زما پوښتنې له راغلی دی زه به یې پوښتنې له ورشم. دا خو رواج دی، که هغه تا له راغلی دی که نه دی راغلی ته ورشه، ته په دې ورشه چې زه د الله تعالی د نبي سنت دی او خالص اخلاص او نیت صاف مخلص بنده ورشه
تعالی به الله تعالی په دې ډېر هر څه درکړي. نو د بیمار پوښتنه کول. سعید ابن المسیب هغه یو واقعه یو مثال په طور باندې را نقل کړې ده. یا یو بل نیک انسان دی، و فرمایي چې په غوږونو باندې کوڼ یو کانا یو کوڼ انسان مسلمانو یا مولانا روم رحمت الله علیه د واقعه را نقل کړې ده غالبا. و دې کوڼ عزم وکړو چې زه د مریض پوښتنه کوم. نو اوس ځان له طریقه جوړه چې زه به څنګه پوښتنه کوم، څنګه به تپوس کوم. نو زړه کې وایي چې زه به د بیمار خوا ته لاړ شم، کې به نه چې څنګه یې ښه یې. دی به په جواب کې ماته وایي چې الحمدلله ښه یم. هم چې د الله ډېر شکر دی، الله تعالی دې ښه کړه، تا دې الله ښه کړي. بیا به ورته وایم چې د کوم ډاکټر نه علاج کوي. نو ظاهر دی به چې پلانکي ډاکټر نه ماهر ډاکټر دی. زه به ورته وایم چې ډېر ښه ډاکټر دی، دغه علاج جاري وساته. بیا به ورته وایم چې کومه غذا ته خوري، تا ته کومه غذا چې ډاکټر هغه جاري ساده چې دا خوره. خو ظاهر دی به وایي چې زه پلانکي غذا، زه یم چې دغه غذا خوره، دا ښکلې غذا ده، دا جاري وساته. د پوهه کولو دپاره یې دا یو مثال ورکړی دی. دا کوڼ دی چې لاړو مریض خواله. نو مریض ته وایي څنګه شوې، اوس څنګه یې ښه یې، امید ده چې ښه به یې. هغه وایي زه خو مړ کېږم، ختم یم، زه خو ختم شوم، زه خو تباه شوم، برباد شوم، زه خو مرم. نو دی ورته وایي الحمدلله، په دې حالات ډېر شکر دی. د هغه رنګ وتښتېده چې دی خو په ما خوشحاله شو. زه ورته وایم مرم، او دی وایي چې په دې حالات شکر دی. بیا ورته وایي کوم ډاکټر نه علاج کوي. هغه خو د مخکې نه غوسه و رنګ یې تښتېدلی و. وایي زما علاج اسرائیل کوي. وایي ډېر ښه طبیب دی. وایي کوڼ ورته وایي ډېر ښه طبیب دی، ډېر ښه علاج کوي او ډېر ماهر دی، دغه نه علاج کوه، دغه صحیح دی. او دی نور هم غوسه شو چې دی خو ما ته نور ما قاری، خفه کوي مې. نو دی ورته وایي دا کوڼو وایي څه خورې، کومه غذا تا ته چې کوم دی نو هغه جاري کړي. وایي زهر خورم، زهر. وایي زهر خورم. وایي دغه خوره، دغه جاري وساته، دغه وایي ښه به شي. نو دا اوس دې غریب په خپل زړه کې ښه سوچ کړی دی، دې کوڼو چې زه به پوښتنه وکړم. خو مریض الفاظ ټیک نه دي، د مریض په خوله باندې سم کلمات نه راځي. مریض چې کوم دی هغه شکایت شکوه کوي. نو 3 الفاظ او د 3 وانه جواب چې دا غلط. نو دغه وجې نه وایي چې د مریض په خوله باندې سم کلمات پکار دی. شکوه شکایت دی نه که چې الله زه تا مونتلی ما، صرف زه تا لیدلی ما، او زه خو مړ شوم، او زه خو برباد شوم، او په ما باندې خو دا حالات راغلي دي، او زه خو بیمار یم. نه، الله تعالی نه به چېرته شکوه نه کوي. الله تعالی په خپل بنده ډېر مهربانه دی، ډېر رحم کوونکی دی. په دې کې به د الله تعالی حکمت راز به ته به الله ښه کړي. په هر حالات کې شکر ادا کول او د خپل بیمار بنده، بیمار ورور، ګاونډي،
شتهدار پوښتنه کول. الله تعالی دې موږ تاسو له د ښه عمل کولو توفیق راکړي. وما علیه الا البلاغ.